بیا منگا الیکشن بیلے لیتے تو منگا نے الیکشن پزور آگا سے نہیں عزت مندو پس قسم دے کده پی ٹی آئی ایم پی اے میں نے خلق خلقو تا مخامخ کی دیش او زب پینزل اولس کالا پس امت تزم ہر کلی تزم چی پاولانے اور سنگا پوچھا تو ستر کو تلیم اولس نیم کالا پس ہم پوچھا تو ستر کو ہر کلی تا عزت مندو دا قسم دے دیر خلق میں دا سیولی لن چی دا پی ٹی آئی دا پارے ٹوپک راگا سے دے اور چی کم لے کے ماں سر پا جنازہ کی ملاوشی کم لے کے ماں سر پا تاڑا کی ملاوشی خودشتا چی جاری تیرا پاچا سار مان رانا اس رازی دانے کے ذرا پا ایم پی اے میں نے جوڑ شم پا دوبئی کے با کاروبار کو پا اسلام آباد کے با کاروبار کو کاروبار اور سیاست تے چلے گی سیاست عبادت تے سیاست عبادت اور عبادت پتہ سکے چی پا ایماندارے بدے پولیس بے ایمانداری خدمت کے عزت مند آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو دشمنتی بیدا تیر بچالے دشمنتی کتائی شابازت میں باری بلوچانا کتائی شابازت میں باری بلوچانا بیدا تیر بچالے دشمنتی لوڑم غیب دی گڑیم غیب دی پیٹرولم غیب دی دا دغه پارٹی سو وجه دا چې نن دغه پارټۍ نه خلک په پاکستان پیپلز پارټۍ کې د شمولیت اعلان کوي چې کوم عالي ګولي دي د هغې نه د عمران خان او د هغې د پارټۍ د خلکو خپې چې دي هغه رپېږي دې ګورنمنټ نه مخکې د دوی او پنځه ګولۍ اپسو وې او نن هغه پسو دي چې په 10 روپۍ واغه په 30 روپۍ ملاویږي شو د لیدو سړی دی او خوښ مې په دې دی د پښتو سړی دی رقیب مو وایه چې پرېږده باچا مړه باچا د پرې سودو سړی دی نزاکت دا وامه چې دا خبره کوله او د دې ځای نه درته زه کوم چې د څو پورې زه ژوند یم زمړ شوم نو بیا به دا پارټي ختمي چې څو پورې ژوند یم نو دا پارټي به ودا محمد علي شاه باچا سره به موږ څنګ په څنګ ټول ځو دا شمولیتي پروګرامو چې د مرګرو وکړو نو په دې موږ ډېر خوشحاله یو مرګرو په ډېر باسم وکړو چې کوم د پی ټی آئی په شکل کې زموږ نن ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب سینیټر صاحب کمی دعوی کړي دي او هغه دعوی نن عزتمندو ما سره په ریکارډ پرتی دي په ریکارډ چې کومه ایجنډا دي عزتمندو ورکړې ده دا به تاسو چې ته پیفلیټ به زه شای کوم هغه به تخیم چې دا د طریق انصاف هغه 26 پوینټ ایجنډا ده قسم درته خورم که پاگا 26 پوائنٹوں کی وسا پورے پیو پوائنٹ بانے مورے عمل کرے گرانی با ختم ہو بیروزگاری با ختم ہو روزگار با دیو زوانانو لور کو گیس بلونا با کم ہو دبیجلی بلونا با کم ہو کارخانے با لگو سڑکونا با جوڑو د خلکو د صحت لپاره په هسپتالونو دې علاقه کې دې راته وښیي عزتمندو یو پروجیکټ دې راته وښیي یو سکول دې راته وښیي یو کالج دې راته وښیي ما
15 کاله زه دا منم چې ما دې ځای کې ستاسو په مهربانۍ د الله په فضل سره 15 کاله MP توب کړی دی په 15 کالو کې ما 10 کاله عزتمندو په اپوزیشن کې تیر کړي دي خو شکر الحمدلله دې خرقي یونین کونسل لپاره ما په کروڑونو روپۍ سکیمونه دلته عزتمندو جوړ کړي دي پیپلز پارټي کې دا خلک شامل دي 2.5 کالو کې قسم دی چې دا خلک مایوس شو او داسې حکومت د پاکستان په تاریخ کې به عزتمند د پی ټی آی را نشي چې نن ایم پی اے د پی ټی آی دی ایم ایل اے د پی ټی آی دی سینیټر د پی ټی آی دی وزیر اعلی د پی ټی آی دی پرایم منسٹر د پی ټی آی دی وزیران د پی ټی آی دی د دې نه خو نور زیات عزتمند په پاکستان کې سره شي کېږي دا دل تسلی در کوم دلیمه میاشتو کې به ان شاء الله تعالی چې په عمران خان باندې الله تعالی دا دغه کوڅه یې وځي کوي د چې کوم ظلم دی غریبونو سره شروع کړی دی چې کوم دی ځوانان بیروزګار کړ وسلم د دې وجرې نه سټارټ واغس د دې مشرانو نم سٹارټ واغس د دې همزورو نم سٹارټ واغس ان شاء الله دا را سره وعده وکړي چې په دې خرقي یونین کونسل کې بهر میاشت کې یو پروګرام ان شاء الله تعالی موږ په شمولیت داسې پروګرام وکړو بس قسم دې کړه پی ټی آی ایم بی اے مې نه خلکو ته مخامخ کې دي او زه 15 کاله پس چې دلته ځم هر کلي ته ځم چې په اولنۍ ورځ څنګه په اوچتو سترګو تلم 19 کاله پس هم په اوچتو سترګو هر کلي ته عزتمند وم